अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नन به مونږه یو بل انټرسټینګ د کیمستري لیسن وایو چې هغه کوم یو دی کمپاوند. دا کمپاوند چې کوم دی زموږ په ډیلی لایف کې استعمالیږي. نو اوس که چېرې مونږه د کمپاوند ډیفینیشن وکړو نو د کمپاوند ډیفینیشن به مونږه څنګه کوو؟ په تیر لیکچر کې مونږه ایلیمنٹ سټډي کړو. نو چې مونږ څخه دوه یا د دوو نه سیوا ډیفرنٹ ایلیمنټس په یو خاص بانډ سره یو ځای شي په یو خاص سپیسیفیک ریشو سره، نو د دغې په ریزلټ کې موږ څخه یو نوی سبسټانس جوړیږي چې هغې نوی سبسټانس ته څه وایي؟ کمپاوند وایي. نو اوس به دا ډیفینیشن موږ په انګلیش کې ولیکو چې کمپاوند څه ته وایي. نو کمپاوند موږ څخه یو پیور سبسټانس دی. په دې پیور سبسټانس یا په کمپاوند کې موږ څخه څه وي؟ 2 or more than 2 elements combined together. So موږ څخه چې یو پیور سبسټانس یعنی ایلیمنٹ دی چې دغه د دوه یا د دوو نه سیوا ایلیمنٹ یو بل سره کمباین شي. څنګه کمباین شي؟ through a chemical bond. د یو کیمیکل بانډ په ذریعه باندې دوه یا د دوو نه سیوا ډیفرنٹ ایلیمنټس یو بل سره کمباین شي. او څنګه کمباین شي؟ in a fixed ratio called compound. اوس کوم یو کیمیکل بانډ؟ ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond. دا different types of bonds چې کوم دی دا به مونږه په next chapter کې وایو چې what is chemical bond, what are the different types of chemical bond. بل چې کوم دی په یو خاص specific ratio سره یو بل سره combine شي. خاص specific ratio مطلب څه؟ for example اوس که چېرې مونږه دلته یو اگزامپل واخلو، د هغې اگزامپل په ترو باندې هغه به تاسو کمپلیټلی او په اسانتیا سره انډرسټینډ کوئ، پوه شئ به چې کمپاوند وایي څه ته. اوس که چېرې دلته مونږه واټر واخلو، H2O means واټر، اوبه. اوس که چېرې مونږه دې واټر ته وګورو دا تاسو که څه دی؟ دا تاسو که کمپاوند دی. ولې کمپاوند دی؟ دا چې کوم دی تاسو که جوړ شوی دی د څه نه؟ هایدروجن نه او اکسیجن نه. دا هایدروجن او اکسیجن یو بل سره څه شو؟ کمباین شو. څنګه کمباین شو؟ کیمیکل بانډ په ذریعه باندې. د یو خاص کیمیکل بانډ په ذریعه باندې د هایدروجن او اکسیجن یو بل سره کمباین شو. او څنګه کمباین شو؟ په یو خاص ریشو سره. اوس دلته چې تاسو د واټر فارموله ته وګورئ نو واټر فارموله څه ده؟ H2O. مطلب په دې کې چې کم دی دوه هایدروجن دي او یو په دې کې څه دی؟ اکسیجن دی. نو د دې ریشو څه شوه؟ د دې ریشو شوه تاسو که 2:1. نو د هایدروجن او اکسیجن یو بل سره کمباین شو په یو خاص سپیسیفیک ریشو سره. هغه ریشو کومه ده؟ 2:1. دوه په دې کې هایدروجن دي او یو په دې کې څه دی؟ اکسیجن دی. چې دا دواړه تاسو که په یو خاص سپیسیفیک ریشو سره کمباین شو د یو خاص سپیسیفیک کیمیکل بانډ په ذریعه باندې، نو دې تاسو که څه جوړ کړو؟ دې تاسو که یو نوی سبسټانس جوړ کړو چې هغه سبسټانس تاسو که څه دی؟ هغې سبسټانس ته وایي کمپاوند. دا تاسو که څه شو؟ کمپاوند.
دا واټر تاسو څه شو کمپاوند شو په دې کې دوه هایدروجن دي او یو اکسیجن شو نو دا تاسو کا یو نوې کمپاوند یا یو نوې سبسټانس جوړ شو دا چې چېرې مونږه ډیلی لایف ایکسپلینیشن ته دی وکړو نو ډیلی لایف ایکسپلینیشن به ته دی څنګه وي فار ایگزامپل اوس چې کوم دی نو مونږ وایو چې مونږ یو کیک جوړو صحیح شو مونږ یو کیک جوړو دغه کیک کې چې کوم دی تاسو کا مختلف قسمه سيزونه استعماليږي فار ایگزامپل په دې کې چې کوم دی انډا شو ایگز په دې کې چې کوم دی نو فلور شو اوړو شو په دې کې چې کوم دی نو شوګر شو نو دا شان نور سيزونه په دې کې هم وي خو په دې کې چې کوم مین لکه مطلب دا سيزونه شو اسې د انډرستانډینګ د پاره د سمجھاولو د پاره فار ایگزامپل کیک جوړولو کې دا درې سيزونه استعماليږي نور سيزونه به هم وي خو د صرف د سمجھاولو د پاره مونږه دا ډیسکس کوو دلته فار ایگزامپل مونږه کیک جوړو په دغه کیک کې چې کوم دی مونږه وایو چې دا د دې دریو سيزونو نه جوړیږي ایگز فلور اینڈ شوګر چې کله ته دا درې واړه سيزونه سو کې یو بل سره مکس کې دینه پس ته دې سو کې بیکینګ وکې د بیکینګ نه پس تاسو کله څه جوړ شي کیک جوړ شي نو اوس کچره تاسو وایي چې دغه کیک نه تو واپس سوکا ایگز فلور اینڈ شوګر سوکا سپریټ کا نو دا درې واړه سيزونه ته دغه کیک نه سپریټ کول شي کنه شي کوله نشي کوله د تاسو څه شو مطلب په دې کې تاسو کا یو خاص چې کوم دی سپیسیفیک ریشو سره یو بل سره دا کمباین شو او دغه کمبینیشن په وجه باندې دې کې څه شو دې کې فار ایگزامپل موږ ورته وایو چې باند پکې جوړ شو یا یو بل سره دا شان مکس شو د بیکینګ نه پس چې د هغې نه یو نوې سبسټانس چې کوم تاسو کا جوړ شو هغه څه دی کیک او دغه کیک بیا ته دوباره چې کوم سيزونه په دې کې استعمال شوی دي هغه د هغې نه ته نشي جدا کوله نشي سپریټ کوله دغه شان کچېرې مونږه د کمپاوند اگزامپل واخلو نو په کمپاوند کې هم تاسو کا ریاکټنټس دي دغه شان چې لکه فار ایگزامپل مونږه ایگز فلور اینڈ شوګر ته ریاکټنټ وو یو ریاکټنټ شو دغه شان چې کوم دی نو فلور بل ریاکټنټ شو شوګر بل ریاکټنټ شو په دې کې یعنی تاسو کا دا یو الیمنٹ شو دا بل الیمنٹ شو او دا بل الیمنٹ شو دا درې الیمنټس چې کوم دي یو بل سره کمباین شو په یو خاص سپیسیفیک ریشو سره دغه خاص سپیسیفیک ریشو سره چې کله کمباین شو او د یو خاص ترتیب په وجه باندې کمباین شو نو دین سره چې کوم یو نوې سبسټانس جوړ شو کیک نو هغه بیا ته دوباره نشي سپریټ اوټ کوله دغه شان کچری مونږه د کمپاوند خبره وکړو په کمپاوند کې هم تاسو کا یو الیمنٹ شو الیمنٹ 1 دغه شان چې کوم دین یو بل الیمنٹ شو الیمنٹ 2 دا یو بل سره کمباین شو د یو خاص سپیسیفیک باند چې کوم باند کیمیکل باند په وجه باندې د یو خاص سپیسیفیک کیمیکل باند په وجه باندې یو بل سره کمباین شو ته دغه کیمیکل باند تاسو کا جوړیږي کله چې کله په دې کې تاسو کا شي چینجز وشي کم چینجز وشي کیمیکل چینجز وشي نو چې کله په دې کې تاسو کا کیمیکل چینجز وشو نو دغه کیمیکل چینجز په وجه باندې یو باند رااله هغه باند څه وایي کیمیکل باند دغه کیمیکل باند په وجه باندې الیمنٹ 1 او الیمنٹ 2 یو بل سره کمباین شو د یو خاص سپیسیفیک ریشو مطابق نو ته دغه خاص سپیسیفیک ریشو او د یو خاص سپیسیفیک کیمیکل باند په وجه باندې تاسو کا چې کوم یو نوې سبسټانس وجود ته رااله نیو سبسټانس یو نیو سبسټانس تاسو کا وجود ته رااله دغه نیو سبسټانس څه وایي کمپاوند وایي نو دلته چې کوم دی دا به مونږه یو خاص سپیسیفیک اگزامپل په ذریعہ باندې تاسو ته ایکسپلین کوم چې دا کمپاوند موږ څنګه حاصلېږي فار ایگزامپل دلته به چې کوم دی موږ یو اگزامپل واخلو
اکا اگزامپل چې موږ الریډي ډسکس کو واټر. اوس په دې واټر کې چې کوم دی تاسو کا یو الیمنٹ هایدروجن شو او بل الیمنٹ څه شو؟ اکسیجن شو. اوس د دې هایدروجن تاسو کا خپل سپیسیفیک پراپرټیز دي، د اکسیجن خپل سپیسیفیک پراپرټیز دي. دا دواړه کچری ته سپریټلی سټډي کې نو د هایدروجن تاسو کا خپل پراپرټیز دي. دغه شان کچری ته هایدروجن سټډي کې د هایدروجن تاسو کا خپل پراپرټیز دي. هایدروجن چې کوم دی د تاسو کا څه کوي؟ برن کیږي، سوځي. او اکسیجن چې څه دی په دغه برنینګ کې هیلپ کوي. مطلب چې کله اکسیجن ورته پرووایډ کی نو برنینګ تاسو کا سیوا کیږي. اوس چې کله دغه هایدروجن کمباین شو سره اکسیجن سره، چې کله دغه هایدروجن کمباین شو اکسیجن سره او از ا ریزلټ دی یو بل سره څه جوړ کړ؟ بانډ جوړ کړ. دغه بانډ تاسو کوم یو دی؟ یو کیمیکل بانډ دی. دا کیمیکل بانډ به تاسو کله راځي چې په دې کې تاسو کا چینجز وشي. کم چینجز؟ کیمیکل چینجز. نو په دغه کیمیکل چینجز په وجه باندې یو نوې بانډ جوړ شو چې هغه ته وایي کیمیکل بانډ. دغه کیمیکل بانډ په وجه باندې تاسو کا یو نوې سبسټانس وجود ته رااله چې هغه ته وایي کمپاوند. اوس دغه الیمنټس چې کوم دي هایدروجن او اکسیجن دا په یو خاص سپیسیفیک ریشو سره یو بل سره کمباین شو 2:1 سره. نو اوس کچره ته دنیا هر یو ګوټ ته لاړ شي، چاهے که ته پاکستان کې وي، یورپ کې، یو اس کې، عرب کنټریز کې، مطلب د دنیا کم یو ګوټ ته هم لاړ شي، ته الته د واټر کمپوزیشن سټډي کې چې دا واټر جوړ شوی د څه نه دی. نو تا ته به خپل اندازه وشي چې کله ته سټډي کې چې ته دې چې کوم کمپوزیشن دی یا دې کې چې کوم الیمنټس موجود دي نو هغه څه دي؟ هایدروجن دی او اکسیجن. یعنی دا واټر مالیکول چې کوم دی دا تاسو کې جوړ شوی دی د هایدروجن نه او د اکسیجن نه. د څه نه جوړ شوی دی؟ د هایدروجن نه او اکسیجن نه. او دغه دواړه الیمنټس چې کوم دي په یو خاص سپیسیفیک ریشو سره یو بل سره کمباین شوی دي. هغه ریشو څه دی؟ 2:1. که چېرې ته پاکستان کې اوبه واخلې او هغه سټډي کې نو د هغې ریشو چې کومه ده د الیمنټس هغه به هم تاسو که 2:1 وي. که ته عرب کنټریز نه اوبه راواخلې او هغه کمپوزیشن سټډي کې او هغې کې الیمنټ سټډي کې نو د هغې هغه ریشو چې کوم راځي هغه به هم تاسو که 2:1 سره راځي. دغه شان که چېرې ته یورپ ته لاړ شې او یورپ کې اوبه راواخلې او د هغې د الیمنټ کمپوزیشن سټډي کې د هغې ریشو سټډي کې نو هغه به هم تاسو څه وي؟ 2:1 سره وي. صحیح شو؟ ته دې پورې پوه شوي؟ ښه. نو اوس چې کوم دی مونږه یو څو نور نوې اگزامپلز به واخلو د کمپاوند واټر. خو چې کوم دی نو مونږه سټډي کو چې دا 2:1 سره دی. دې نه علاوه که چېرې مونږه ساړ باره کې خبرې وکړو، ساړ NaCl په دې کې هم تاسو کا دوه ډیفرنٹ ټایپس اف الیمنټس دي. هغه کم دي؟ یو دی سوډیم او بل دی کلورین. دغه سوډیم او کلورین یو بل سره کمباین شو یو خاص بانډ په وجه باندې. هغه بانډ کم یو دی؟ کیمیکل بانډ. مزید چې کم دی مونږه هغه ډیټیل ته نه ځو چې دا کې د سوډیم کلوراید ترمنځ کم کیمیکل بانډ دی. هغه به بیا چې کم دی نو ان شاء الله مونږه د کیمیکل بانډ چپټر کې وایو چې د دوو الیمنټس ترمنځ موږ څخه کم ټایپ اف بانډ کېدی شي. نو موږ به دلته صرف دا سمپلی ډسکس کو چې د سوډیم او کلوراید ترمنځ موږ څخه یو کیمیکل بانډ جنریټ شو. د دغه کیمیکل بانډ په وجه باندې دغه سوډیم الیمنٹ او کلورین چې کوم الیمنٹ دی دا یو بل سره څه کړل؟ کمباین کړل. او دغه چې کوم کمباینینګ ریشو ده د دې دواړو الیمنټس هغه څه ده؟ 1:1. مطلب چې په دې کې تاسو کا یو سوډیم دی او یو کلورین دی. چې کله سوډیم او کلورین 1:1 سره یو بل سره کمباین شي د یو خاص سپیسیفیک بانډ په وجه باندې نو دغه په ریزلټ کې موږ څخه یو نوې سبسټانس وجود ته راځي چې هغه څه دی؟ NaCl. او هغې ته څه وایي؟ هغې ته وایي کمپاوند.
دغه شان که چېرې مونږه یو بل اگزامپل واخلو، فار ایگزامپل کاربن ډای اکساید. ښه، اوس دې کاربن ډای اکساید ته وګورئ. په دې کاربن ډای اکساید کې تاسو ته واضحه طور باندې ښکاري چې په دې کې تاسو ته هم دوه ټایپس اف الیمنټس دي. هغه کم دي؟ یو په دې کې چې کم دی نو کاربن دی، او بل په دې کې څه دی؟ تاسو ته اکسیجن دی. اوس دغه کاربن او اکسیجن هم په یو خاص سپیسیفیک بانډ په وجه باندې یو بل سره کمباین شو په یو خاص سپیسیفیک ریشو سره. نو چې کله دا یو خاص سپیسیفیک ریشو سره یو بل سره کمباین شو، نو دغه په ریزلټ کې تاسو کا یو نوې سیز وجود ته رالی چې هغې ته څه وایي؟ کاربن ډای اکساید. دغه کاربن ډای اکساید چې کوم دی دا هم تاسو کا یو پیور سبسټانس دی چې هغې پیور سبسټانس ته څه وایي؟ کمپاوند. اوس که چېرې مونږه دغه کمپاوند دغه الیمنټ ریشو ته وګورو، نو په دې کې هم تاسو کا د دې چې کوم دوه ډیفرنٹ الیمنټس دي د دې ریشو تاسو کا څه ده؟ 1:2. 1 تاسو کا ریپرزینټ کوي کاربن او 2 تاسو کا ریپرزینټ کوي اکسیجن، چې په دې کې تاسو کا یو کاربن دی او دوه اکسیجن الیمنټس دي. دینه علاوه که چېرې مونږه یو بل اگزامپل سټډي کو، فار ایگزامپل CH4 میتین. دا تاسو کا میتین. ښه، نو اوس که چېرې مونږه د دغې میتین ته وګورو، CH4 ته وګورو، نو په دې کې هم تاسو کا دوه ډیفرنٹ ټایپس اف الیمنټس دي چې یو په دې کې کاربن دی او په دې کې تاسو کا څلور څه دي؟ هایدروجن دي. دغه کاربن او هایدروجن چې یو بل سره کمباین شو د یو خاص کیمیکل بانډ په ذریعه باندې، نو تاسو څخه په وجود کې رالی CH4. دا تاسو کا څه شو؟ میتین. نو اوس که چېرې مونږه دغه میتین ته وګورو، په دې کې هم تاسو کا دوه ډیفرنٹ ټایپس اف الیمنټس دي. په دې کې تاسو کا کاربن دی او هایدروجن دی. نو اوس که چېرې مونږه د کاربن او هایدروجن ریشو ته وګورو، نو د کاربن په دې کې یو دی او هایدروجن په دې کې څو دي؟ څلور. نو 1:4 سره په دې کې دوه الیمنټس موجود دي. 1 سره کاربن موجود دی او 4 سره په دې کې هایدروجن موجود دی. دغه شان چې کوم دی نو نور هم اگزامپلز دي، خو هغه تاسو چې کوم دی نو خپل بک کې وګورئ. که چېرې تاسو پې پوه نه شئ، نو تاسو ماته په کمنټ کې کوېسچن کولی شئ، نو هغه بیا زه تاسو ته سپریټلی هغه ایکسپلین کړم. ښه، نو اوس که چېرې مونږه دغه شان واټر ته وګورو، بل چې کوم دی مونږ څخه هایدروجن پر اکساید، دا دوه ډیفرنٹ چې کوم دی تاسو څخه څه دي؟ اوس که چېرې مونږه الیمنټس ته وګورو، څنګه چې مونږ خبره وکړه مونږ څخه چې کله یو کمپاوند جوړیږي، نو هغه تاسو څخه څه کېږي؟ په یو خاص سپیسیفیک ریشو سره دوه ډیفرنٹ الیمنټس یو بل سره کمباین کېږي. نو دلته کې چې کوم دی مونږ څخه الیمنټس دوه قسمه موجود دي په دواړو کمپاوندز کې. دا کمپاوند A شو، دلته کمپاوند B شو. اوس که چېرې تاسو د کمپاوند A او کمپاوند B ته وګورئ، دا دواړه کمپاوندز چې کوم دي هغه ډیفرنٹ دي. تاسو به وایئ چې سر دا دواړه کمپاوند خو چې کوم دی موږ څخه سیم دي، خو نه، دا دواړه کمپاوند یو بل سره یو شان نه دي، بلکې دا دواړه ډیفرنٹ دي. دا دواړه ډیفرنٹ څنګه دي؟ څنګه چې موږ د کمپاوند ډیفینیشن کو، د کمپاوند ډیفینیشن موږ څنګه کړو چې دوه یا د دوه نه سیوا ډیفرنٹ الیمنٹ یو بل سره کمباین شي. دلته خو چې کوم دی نو که چېرې موږ الیمنټ ته وګورو، نو په دې کې خو چې کوم دی نو هم تاسو کا دوه الیمنټس موجود دي او په دې کې هم تاسو کا دوه الیمنټس موجود دي. په دې دواړو کې تاسو کا 2 ډیفرنٹ الیمنټس، په دې کې هم چې کوم دی تاسو کا څو دي؟ 2 ډیفرنٹ الیمنټس موجود دي. خو دا چې کوم دی د ډیفینیشن فرست پارت شو، دا چې کوم دی د ډیفینیشن څه شو؟ اکارډینګ ټو ډیفینیشن دا د ډیفینیشن فرست پارت شو. اوس که چېرې تاسو سیکنډ پارت ته وګورئ، په سیکنډ پارت کې دا موږ ویلو چې دا به یو خاص سپیسیفیک ریشو سره یو بل سره کمباین شوي وي. نو سیکنډ پارت دې څه شو؟ ریشو سپیسیفیک ریشو سره. نو اوس که چېرې موږ په دې کمپاوند
A کې او کمپاوند B کې ریشو وګورو په دې دواړو کې ریشو څه ده د هایدروجن ریشو اکسیجن او په دې سیکنډ کیس کې هایدروجن ریشو اکسیجن په دې کې 2:1 ده او په دې کې چې کوم دی تاسو کا 2:2 ده دلته وګورئ تاسو کا چې کوم دی نو دوه ډیفرنٹ الیمنټس په دې دواړو کیسز کې موجود دي دغه وګورئ په دې کې تاسو کا دوه ډیفرنٹ الیمنټس دي په دې کې دوه ډیفرنٹ الیمنټس دي او که چېرې موږ د ډیفینیشن سیکنډ پارت ته وګورو نو په سیکنډ پارت مطابق په دې کې دوه هایدروجن دي او یو اکسیجن او په دې بل کیس کې چې کوم دی نو دوه هایدروجن او دوه اکسیجن دي دا سیکنډ پارت یو بل نه څه شو ډیفرنٹ شو د دغه سیکنډ پارت ډیفرنس په وجه باندې دا دواړه کمپاوند تاسو کا سیم نه دي بلکې دا دواړه کمپاوند تاسو کا څه دي ډیفرنٹ دي یو کمپاوند A شو بل کمپاوند B شو دغه کمپاوند A ته چې کوم دی نو واټر وای او بل ته وای هایدروجن پر اکساید دا دواړه تاسو کا څه شو ډیفرنٹ شو ها اوس که چېرې مونږه د کمپاوند چې کوم دی نو کریکټریسټک ته وګورو اوس که چېرې مونږه د کمپاوند کریکټریسټکس ته وګورو نو کمپاوند کریکټریسټکس په تاسو ته څنګه راځي دا ټول چې کوم کریکټریسټکس دي دا به مونږ د دې کمپاوند چې کوم ډیفینیشن دی الته نه به راوچت کو فرست دغه چې کوم دی کریکټریسټکس تاسو څه دی chemical bond chemical bond چې کوم دی د دې کمپاوند یو کریکټریسټک دی هغه څنګه هغه داسې چې کوم په دې کې تاسو کا دوا یا د دوه نه سیوا الیمنټس موجود دي د دغه الیمنټس ترمنځ به تاسو کا یو کیمیکل بانډ وي که چېرې تاسو کا په دغه دوه الیمنټس ترمنځ کیمیکل بانډ نه وي نو هغه ته کمپاوند نشي ویلې هغه څنګه هغه داسې فار ایگزامپل NaCl واخله په دې NaCl کې تاسو کا کیمیکل بانډ موجود دی د دغه کیمیکل بانډ په وجه باندې دغه NaCl ته څه ویل شي کمپاوند ویل شي یعنی په دې کې یو الیمنٹ تاسو کا سوډیم دی او بل الیمنٹ تاسو کا څه دی کلورین دی په دې کې تاسو کا دوه الیمنټس موجود دي خو دغه دوه الیمنټس یو بل سره کمباین شوي دي د یو خاص کیمیکل بانډ په وجه باندې کچاره په دې کې تاسو کا کیمیکل بانډ نه وي دې ته بیا ته کمپاوند نشي ویلې هغه څنګه یعنی ته یو سوډیم میټل واخله جدا بل چې کوم دی نو ته کلورین ګیس واخله جدا دا دواړه چې کوم دی تاسو کا په یو کنټینر کې موجود دي خو دا دواړه یو بل سره یو ځای شوي نه دي دې دواړو یو بل سره بانډ نه دی جوړ کړی دې ته بیا ته کمپاوند نشي ویلې دا تاسو کا کمپاوند نه دی ولې ځکه چې په دې کې کیمیکل بانډ نشته د کمپاوند لپاره کیمیکل بانډ مست دی ضروری دی کچره کمپاوند کې کیمیکل بانډ نه وي نو هغه بیا ایته کمپاوند نشي ویلې یعنی د الیمنټس ترمنځ کیمیکل بانډ ضروری دی کچره کیمیکل بانډ نه وي نو هغه به کمپاوند نه وي بل چې کوم دی فکسډ ریشو یا سپیسیفیک ریشو دغه الیمنټس چې کوم دي دا به یو فکس ریشو سره یو بل سره کمباین شوي وي هغه څنګه فار ایگزامپل که چېرې مونږه H2O ته وګورو څنګه چې مونږه په تیر دغه کې سلایډ کې ډسکس کړ چې واټر چې کوم دی هغه مونږ څخه کته هر ځای نه راواخلې که هغه پاکستان وبوي که هغه د عرب کنټریز وبوي که هغه د یورپ وبوي که هغه د US وبوي که هغه د بل ملک وبوي نو هغه کې چې کوم الیمنټس دي هغه ټول الیمنټس په یو خاص سپیسیفیک ریشو سره په هغه کې موجود وي هغه ریشو څه ده 2:1 کچره دغه دوه الیمنټس په دې خاص سپیسیفیک ریشو سره یو بل سره کمباین شوي وي او کیمیکل بانډ په هغه ترمنځ موجود وي نو هغه ته کمپاوند ویل شي او کچره هغه ریشو ډسټرب وي یعنی خاص سپیسیفیک ریشو یا فکس ریشو مطابق نه وي نو هغه بیا تاسو کا سیم کمپاوند نشي کېدی څنګه چې موږ دلته وې چې دا تاسو کا څه دی فکسډ ریشو سره نه دی یعنی واټر چې کم دی 2:1 سره پکار دی نو که چېرې موږ هایدروجن پر اکساید ته وګورو نو په دې کې چې کوم دی تاسو کا 2:1 نه دی بلکې دې کې تاسو کا دی 2:2 نو دا دواړه تاسو کا سیم کمپاوند نه دی بلکې دا تاسو کا یو ډیفرنٹ کمپاوند دی
نو سیم کمپاوند لپاره فکس ریشو ضروری ده. که چېرې فکس ریشو نه وي نو هغه به سیم کمپاوند تاسو کا نه وي. دینه علاوه که چېرې مونږه وګورو تھرډ کیریکټریسټکس ته، نو د دې چې کوم کیمیکل پراپرټیز وي، کیمیکل پراپرټیز د څه کیمیکل پراپرټیز، تاسو کا یو کمپاوند دی چې دغه کمپاوند تاسو کا جوړ شوی دی د الیمنٹ A نه او الیمنٹ B نه. د الیمنٹ A چې کوم پراپرټیز دي چې کله دا سپریټ حالت کې وي، جدا حالت کې وي، او الیمنٹ B پراپرټیز چې کله دا سپریټ حالت کې وي، جدا حالت کې وي، تدې به یو خاص سپیسیفیک پراپرټیز وي او تدې به یو بل شان پراپرټیز وي، سپیسیفیک پراپرټیز به وي. خو چې کله دا یو بل سره کمباین شي د کیمیکل بانډ په ذریعہ باندې او تاسو کا یو کمپاوند جوړ شي، فار ایگزامپل کمپاوند C، نو دغه کمپاوند C چې کوم پراپرټیز دي دا به د دې دواړو پراپرټیز نه سوي کمپلیټلی ډیفرنٹ وي. هغه څنګه چې مونږه واټر اگزامپل سټډي کو، مونږ وې چې دا واټر چې کوم دی د تاسو کا جوړ شوی دی د سنه هایدروجن نه جوړ شوی دی او د اکسیجن نه جوړ شوی دی. نو اوس چې کوم دی تاسو کا د هایدروجن چې کوم پراپرټیز دي هغه څه کوي؟ برنینګ کوي. هایدروجن تاسو کا څه کوي؟ برنینګ کوي، سوځي. او اکسیجن چې کوم دی د په برنینګ کې څه کوي؟ هیلپ ورکوي. هایدروجن برنینګ کوي او اکسیجن په برنینګ کې هیلپ ورکوي. چې کله هایدروجن او اکسیجن یو بل سره کمباین شي او څه ته کنورټ شي؟ واټر ته کنورټ شي. د واټر پراپرټیز څه دي؟ د اور څه کوي؟ د اور مړی، اور بجاوي. دا د واټر پراپرټیز شو چې د اور مړی. هایدروجن پراپرټیز دا دي چې د سوځي او اکسیجن پراپرټیز دا دي چې د برنینګ کې په سوځېدو کې مدد ورکوي. نو ګورئ چې کوم تاسو کا الیمنٹ فارم کې چې کوم الیمنٹ پراپرټیز وي هغه د هغې کمپاوند د پراپرټیز نه کمپلیټلی څه شو؟ ډیفرنٹ شو. تھرډ چې کوم د دې کیریکټریسټک دی هغه دا دی چې ته دا الیمنټس چې کوم دي دا کمپاوند چې کوم دی صحیح شو؟ دا کمپاوند چې کوم دی د ته په یو خاص سمپل میتھډ سره، سمپل میتھډ، که چېرې موږ سمپل میتھډ واخلو نو یو خاص سمپل میتھډ سره ته دا کمپاوند چې کوم دی نشي بریک کولی، ناٹ بریکیبل. دا کمپاوند چې کوم دی په سمپل میتھډ سره ته نشي بریک کولی. دا که چېرې ته جدا کول، یعنی دا چې کوم سبسټانس یا کمپاوند چې کوم جوړ شوی دی د الیمنټس نه، که چېرې ته دغه الیمنټس جدا کول غواړې نو دغه الیمنټس به ته څنګه جدا کړې؟ یو کیمیکل ریاکشن، یو کیمیکل ریاکشن په ذریعه باندې ته دغه الیمنټس یو بل نه جدا کولی شي، بریک کولی شي. خو سمپل میتھډ سره ته دا دواړه چې کوم دغه دي الیمنټس دي دا ته یو بل نه نشي جدا کولی. فار ایگزامپل که چېرې ته مالګه راواخلې او مالګې ته ته څټک ونیسې چې زه به دا سوډیم او کلورین، یعنی سوډیم کلوراید دی چې دې ته څه وکړې، دې باندې چې کوم دی ته فورس اپلای کړې، یعنی څټک ورته ونیسې او څټک باندې ولې غوځارونه ورکړې چې د دغې څټک په ذریعه باندې یا د دغې فورس په ذریعه باندې به زه د سوډیم میټل او کلورین چې کوم الیمنټ دی دا د دې نه سپریټ کړم. خو دا په دغه شان میتھډ سره، یعنی فورس سره، په سمپل میتھډ سره دا ته نشي یو بل نه سپریټ کولی. که چېرې ته دا سپریټ کول غواړې نو دلته به چې کوم دی نو یو ته به کیمیکل ریاکشن پرفارم کې، د دغې کیمیکل ریاکشن په وجه باندې به د څه وشي؟ سوډیم میټل او کلورین چې کوم الیمنټ دی یا سوډیم الیمنټ او کلورین الیمنټ چې کوم دی دا دواړه به د یو بل نه څه شي؟ سپریټ شي. نو سمپل میتھډ سره ته چې کوم دا الیمنټس دي د کمپاوند هغه یو بل نه نشي جدا کولی. دا چې کوم دی د دې څلور ډفرنٹ چې کوم دی نو پراپرټیز شو یا کیریکټریسټکس شو. ښه، نو اوس چې کوم دی موږ څخه کمپاوند جوړیږي څنګه، هاو کمپاوند از فارم.
څنګه چې مونږه واټر اگزامپل سټډي کو چې په دې کې تاسو کسدي هایدروجن دی او په دې کې تاسو قبل سری اکسیجن دی چې کله د هایدروجن او اکسیجن یو بل سره کمباین شي د یو بانډ په وجه باندې یو خاص سپیسیفیک ریشو سره نو دغه په ریزلټ دغه په نتیجه کې تاسو کا یو نوې سبسټانس جوړیږي یو نوې شی جوړیږي چې هغه نوې شی ته سوی کمپاوند وای نو په دې کې تاسو کسدي کیمیکل بانډ دی کیمیکل بانډ دغه کیمیکل بانډ تاسو کا ایانیک هم کې دی شي دغه کیمیکل بانډ تاسو کا کوویلنت هم کې دی شي او د تاسو کا کوارډینیټ کوویلنت بانډ هم کې دی شي نو دا تاسو کا کمپاوند څنګه جوړیږي د یو خاص سپیسیفیک بانډ په وجه باندې دا تاسو کا جوړیږي نو اوس د ایانیک بانډ څه شی دی یا کوویلنت بانډ څه شی دی یا کوارډینیټ کوویلنت بانډ څه شی دی دا به موږ په نیکسټ چپټر کې یا کیمیکل بانډ چپټر کې سټډي کوو چې د ایانیک بانډ موږ څنګه جوړیږي کوویلنت بانډ څنګه جوړیږي او کوارډینیټ کوویلنت بانډ څنګه جوړیږي نو اوس کچري موږ دغه شان دا وایو چې موږ څنګه دا واټر کمباین هایدروجن کمباین شو اکسیجن سره او تاسو کا یو نوې سبسټانس جوړ شو چې هغه ته سوی کمپاوند وای نو اوس د دې سټرکچر به تاسو څنګه وي د واټر چې کوم دی تاسو کا سټرکچر څنګه دی د دې سټرکچر ته کچري مونږ وګورو ته دې سټرکچر تاسو کا سداشن جوړیږي دلته وګورئ تاسو کا سو هایدروجن دي دوه هایدروجن دي دلته وګورئ یو هایدروجن بل هایدروجن او سنټر کې تاسو کا څه دی اکسیجن دی اکسیجن چې کوم دی ولنس شل کې شپږ الکترون دي د دې آکټیټ کمپلیټ کولو لپاره دا به بیا موږ په کیمیکل بانډ چپټر کې وایو چې دا بانډ دوه ولې جوړي اکسیجن او دا بانډ جوړي څنګه دلته چې کوم موږ سمپل ډیسکس کوو چې دا اکسیجن هایدروجن سره کمباین کیږي څنګه او د دې سټرکچر تاسو کا څنګه جوړي نو اکسیجن چې کوم دی تاسو کا سنټر کې موجود دی او د سره یو ځای شوی دی هایدروجن سره یو ځای شوی دی لیټ سپوز کو چې زه دا شنوم چې دا سنټر کې تاسو کا اکسیجن شو او د موږ ریپرزینټ کړو څنګه ریډ نه دا وګورئ دا چې کوم دی تاسو کا ریډ کلر کې اکسیجن شو د سره چې کوم دی یو سایډ ته س اټیچ شوی دی هایدروجن اټیچ شوی دی او بل سایډ ته هم هایدروجن اټیچ شوی دی دلته چې کوم دی د سره هایدروجن اټیچ شو او دلته د سره لاندې یو بل هایدروجن اټیچ شو دا وګورئ تاسو څه شو H2O واټر دا د واټر چې کوم دی نو سټرکچر شو اوس کچري مونږه یو بل اگزامپل ته وګورو لیټ سپوز H2O2 نو د دې سټرکچر به تاسو څنګه راځي څنګه چې مونږه وې چې دا تاسو کا جوړ شوی سدا شان دی چې دوه اکسیجن دی په دې کې او بل څه دی دوه هایدروجن څنګه چې مونږه په واټر کیس کې وې چې په سنټر کې تاسو کا څه موجود دی په سنټر کې تاسو کا موجود دی اکسیجن اکسیجن بانډ جوړ کړی دی بل څه سره اکسیجن سره نو د دوه اکسیجن شو دغه یو اکسیجن سره یو هایدروجن اټیچ دی او د بل اکسیجن سره هم یو هایدروجن اټیچ دی نو دا تاسو کا څه شو H2O2 په دې کې تاسو کا دوه هایدروجن دي او دوه اکسیجن دي نو د دې ریشو تاسو کا څه شو 2:2 او کو یا ته سمپل کې نو تاسو کا دا شم د دې سټرکچر جوړیږي ها نو اوس کچري مونږه فارمولا اف کمپاوند ته وګورو نو فارمولا اف کمپاوند به تاسو کا څنګه راځي یا دا ته لیکي څنګه فارمولا اف ا کمپاوند څنګه چې الیمنٹ ټاپک کې مونږ ویلو چې الیمنٹ تاسو کا لیکل شوی وي فار ایگزامپل element hydrogen نو element hydrogen ته دغه شان کمپلیټ چې کوم دی نو ګران دی ته دغه پوجا باندې ته سوال ورکړو سیمبل ورکړو دا تاسو کته څه شو یعنی سیمبولیک ریپرزنټیشن یا یو آسان ریپرزنټیشن چې دا به څنګه آسان ریپرزنټ کې نو هایدروجن ریپرزنټ کو
د سنه H نه. نو په کیمستري کې چې ته کوم ځای کې هم په دې حالت کې H وویني نو د هغې مطلب څه دی چې دا هایدروجن ریپرزنټ کوي یا د دې مطلب څه دی هایدروجن. نو دغه شان که چېرې ته کمپاوند ووینې او کمپاوند هم په دغه شان سیمبالیک ریپرزنټیشن یې ورته ورکړی وي څه یې ورته ورکړی وي سیمبالیک ریپرزنټیشن یې ورته ورکړی وي یعنی فارمولې حالت کې لیکلی وي یا سمپلسټ فارم کې لیکلی وي نو هغه تاسو څه شو فارمولا اف کمپاوند. فار ایگزامپل که چېرې موږ ووایو واټر نو واټر تاسو څه دی واټر د تاسو کا په دې کې हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है. نو دا چې کله سمپلسٹ فارم کې لیکل دی یا کمپاوند فارم کې لیکل دی نو هغه څنګه دی H2O. دغه شان که چېرې موږ یو بل اگزامپل واخلو سوډیم کلوراید. نو سوډیم کلوراید څنګه لیکل دی سمبالیک ریپرزنټیشن څنګه دی یا سمپل فارم کې څنګه لیکل دی سوډیم چې کوم دی نو تاسو څخه ریپرزنټ کیږي د Na نه او کلوراید د څه ریپرزنټ کیږي Cl نه. دا د دې څه شو کمپاوند فارمولا شو. نو تاسو خپل وایي که چېرې تاسو سوډیم کلوراید لیکئ او دغه شان NaCl لیکئ نو کم یو تاسو ته په لیکلو کې اسانه ده؟ آیا سوډیم کلوراید تاسو ته په لیکلو کې اسان دی یا NaCl په لیکلو کې آسان دی؟ نو زما په خیال خو چې کم دی NaCl په لیکلو کې آسان دی. نو د دغې اسانتیا دپاره چې کم دی کمپاوند ته دغه شان یو فارموله ورکړې ده او د فارمولې رول څنګه دي څنګه چې تاسو څخه الیمنټ دی د الیمنټ سمبل به ولیکئ دغه شان چې کم سیکنډ الیمنټ دی په کمپاوند کې د هغې سمبل به ولیکئ او یو بل سره به کمباین فارم کې ولیکئ. نو د هغې نه چې کومه فارموله تاسو څخه جوړیږي نو هغه تاسو څخه څه جوړیږي فارموله آف کمپاوند. اوس چې کوم دی فارمولا آف کمپاوندز چې کوم دی موږ څخه ډیفرنٹ ایگزامپلز دي. ستاسو بک مطابق چې کوم ډیفرنٹ ایگزامپلز یا فارمولا آف کمپاوندز په بک کې منشن کړي دي نو هغه څه داسې دي چې لومړنی دی بیکینګ سوډا. په ابجیکټیو کې دا هم راتلی شي چې what is the formula of baking soda. نو بیکینګ سوډا ته چې کوم دی نو بیا ډیفرنٹ آپشنز ورکړي وي نو په هغه کې چې کوم کریکټ آپشن وي د فارمولې هغه به تاسو سلیکټ کوئ. یا دې ته دا هم ویلی شي چې what is the second name of baking soda. د بیکینګ سوډا وایي دویم نوم څه دی نو هغه هم تاسو ویلی شئ چې د بیکینګ سوډا دویم نوم دی سوډیم بایکاربونیټ. سوډیم بایکاربونیټ د دې چې کوم کیمیکل فارمولا ده هغه څه ده NaHCO3 دا د بیکینګ سوډا فارمولا ده. نیکسټ چې کوم اگزامپل ورکړی دی هغه دی بلیچینګ پاوډر. نو بلیچینګ پاوډر چې کوم دی سیکنډ نیم هغه څه دی سوډیم کاربونیټ. ته دې فارمولا ده Na2CO3. نو اوس تاسو دلته چې کوم دی وګورئ فرست کمپاوند ته بیکینګ سوډا ته او بلیچینګ پاوډر ته ته دې چې کوم نیم دی کامن نیم دی هغه څه دی تاسو کا یعنی کیمیکل نیم सोडियम बाइकार्बोनेट او सोडियम कार्बोनेट. نو په دې دواړو کې چې کوم دی صرف او صرف فرق د څه دی د هایدروجن. دلته چې کوم دی یو الیمنٹ چې کوم دی هغه سوډیم دی بل الیمنٹ چې کوم دی هغه هایدروجن دی او بل څه دی کاربونیټ دی تاسو کا کاربن او اکسیجن. دغه شان که چېرې مونږه بلیچینګ پاوډر ته وګورو نو په دې کې تاسو کا څه دی Na2CO3.
ښه اوس تاسو ته زما یو کوېسچن دی هغه څه دی تاسو ماته په کمنټ کې ووایئ چې کوم بلیچینګ سوډا ده یا چې کوم تاسو کا بلیچینګ پاوډر دی یا سوډیم کاربونیټ دی په دې کې ټوټل څومره ایلیمنټس دي ایلیمنټس په دې کې تاسو کا کم دي دا لومړنی کوېسچن شو او ټوټل نمبر اف ایلیمنټس څومره دي ټوټل نمبر اف ایلیمنټس دا سیکنډ کوېسچن شو دغه شان چې کوم دی په بیکینګ سوډا کې تاسو کا 100 ایلیمنټس دي او ټوټل نمبر اف ایلیمنټس څومره دي دا تاسو ماته په کمنټ کې ته دې جواب راکړئ چې تاسو کوم بیکینګ سوډا ده په دې کې دومره ایلیمنټس دي او ټوټل نمبر اف ایلیمنټس په دې کې څومره دي دغه شان چې کوم دی تاسو کا بیکینګ پاوډر یا بیکینګ سوډا چې کوم دی په دې کې دومره ایلیمنټس دي او په دې کې دومره تاسو څخه ټوټل نمبر اف ایلیمنټس دي دغه شان چې کوم دی third number باندې دی کاسټک سوډا کاسټک سوډا چې کوم تاسو کا کیمیکل نیم دی هغه دی سوډیم هایدروکساید NaOH نو دا ته دې چې کوم دی تاسو څخه کامن نیم شو chemical name and that is the formula then pas چې کوم fourth example دی هغه child saltpeter نو اوس چې کوم child saltpeter دی ته دې chemical name تاسو څه څه دی sodium nitrate نو sodium nitrate چې کوم تاسو کا فارموله جوړیږي هغه دا NaNO3 question MCQ type question دی هغه څنګه دی What is the formula of caustic soda? Option A Na2CO3. Option B NaOH. Option C NaNO3. Option D NaHCO3. نو په دې کې چې کوم دی کریکټ آپشن کوم یو دی فارمولا اف کاسټک سوډا نو هغه تاسو په کمنټ کې وایي چې دا ته دی کریکټ آنسر دی دا چې کوم دی ډیفرنٹ examples دي د کمپاوند چې موږ څخه ته دې کامن نیم څه دی او دغه شان چې کوم دی ته دې کیمیکل نیم څه دی او کیمیکل نیم سره سره دا ته دې فارمولا ده نو په دغه کې چې کوم دی په بوک کې مزید 10 پورې چې کوم دی نو examples ورکړي دي چې په هغه کې تاسو څخه دی لایم سټون لایم واټر لایم میګنیسیا مارش ګیس اینڈ ټیبل سالټ دا ډیفرنٹ ایگزامپلز هم ورکړي دي هغه تاسو خپل وګورئ چې د دې کم کیمیکل نیم هغه څه دی کامن نیم څه دی او د دې کیمیکل فارمولا څه ده نو اوس په چې کوم دی دا کمپاوند چې کوم ټاپک دی دا به موږ سمرایز کو چې د دې کې موږ نن وویسو هغه کې چې کوم دی نو موږ لومړنی ته دې ډیفینیشن وې چې ته دې ډیفینیشن څه دی ډیفینیشن دا دی چې موږ څخه د دوه نه سیوا ایلیمنټس یو خاص بانډ مطابق یو بل سره یو ځای شي او یو خاص سپیسیفیک ریشو سره
د هغې په نتیجه کې چې موږ څخه کوم یو نوی څیز جوړیږي هغې ته څه وایي؟ کمپاوند وایي. د دې نه پس چې کوم دی نو موږ د دې ډفرنټ اگزامپل سټډي کړل. هغې نه پس چې کوم دی نو موږ کریکټریسټکس چې کوم دی ته دې ووې چې د دې څه کریکټریسټکس په کمپاوند کې موجود وي. د دغې نه پس چې کوم دی نو موږ د هغې پراپرټیز ووې. د هغې نه پس چې کوم دی نو موږ ډفرنټ اگزامپلز ووې. دلته خو چې کوم دی موږ یو خاص سپیسیفیک اگزامپل سټډي کو د ډیفینیشن مطابق، او دلته چې کوم موږ څخه یو ټیبل فارم کې بیا سټډي کړل ډیفرنٹ اگزامپلز، نو هغه موږ وې د څه مطابق مو وې؟ هغه د فارمولا مطابق مو وې. دا ډیفرنٹ چې کوم ټاپکس کې موږ دننه سب ټاپک سټډي کړل هغه دا د سيزونو موږ سټډي کړل. دینه علاوه چې کوم دی موږ په دې کې دا مو وې چې موږ دا یو خاص سپیسیفیک میتھډ سره یو بل سره سپریټ کولی شو، یعنی موږ په دې کې کیمیکل سپریشن کولی شو. او که چېرې موږ سمپل سپریشن کوو نو سمپل سپریشن مطابق موږ دا ډیفرنٹ الیمنټس یو بل نه نشو سپریټ کولی، یعنی دا بریکیبل نه دي. نو دا خو چې کوم دی نو نننې ټاپک شو زموږ کمپاوند. امید ساتم چې تاسو به دا ټاپک انجوای کړی وي او په دې کې به تاسو ډیر زیات سیزونه دغه کړی وي، زده کړی وي. نو اوس تاسو خپل غیر چاپیره وګورئ چې کوم ځای کې تاسو ناست یئ، نو تاسو غیر چاپیره وګورئ چې تاسو غیر چاپیره څومره کمپاوندز موجود دي. یعنی تاسو چې کوم دی د کمپاوندز ماحول کې اوسېږئ، نو تاسو ته په نظر کې کم کم کمپاوندز ښکاري. که هغه انوایرمنټ ته تاسو وګورئ، ماحول ته وګورئ، نو په هغه کې هم کمپاوندز موجود دي. تاسو کچن ته لاړ شئ، په کچن کې به هم مختلف قسمه کمپاوند موجود وي. نو هغه کمپاوند ته وګورئ او هغه کمپاوند چې کوم دی تاسو په کمنټ کې ووایئ چې تاسو په کچن کې کم کم کمپاوندز ولیدل. هغې نوم خو زه تاسو ته اوس نه اخلم، هغه موږ الریډي په ټاپک کې ډسکس کړل چې دا پلان کې سیزونه موږ څخه څه دی؟ کمپاوند دی، او هغه الریډي تاسو په ډیلی لایف کې استعمالوئ. نو کچن ته لاړ شئ، کچن کې وګورئ چې تاسو په کچن کې کم کم کمپاوندز موجود دي. دغه شان که چېرې تاسو ساه اخلئ نو ایر چې کوم تاسو استعمالوئ، نو هغه ایر هم د څه نه جوړ دی؟ د کمپاوند نه جوړ دی. نو امید ساتم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شوي او ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به مزید خپل ټاپک سره حاضرېږو. د هغې پورې ماته اجازه راکړئ. د الله په امان.